الرحمن الرحیم منو ضیاءالله خان او د ملګرو رفیق صاحب دې کار وکړی چې د سرګرم جرګه نن دلته وشوه د رسم رواج په باره کې په دې باندې خبره وشوه چې بھائی زموږ کوم کلتور دی کوم غیر شرعي رواجونه چې دي چې هغه ختم شي معاشي طور خلک ډېر پریشانه دی چې د هغې پریشانۍ ختم شي نو ډېره دغه جرګه وه کامیابه جرګه وه ډېره ښه غونډه وشوه په هغې کې دا فیصله وشوه یو کمیټي تشکیل شوه چې هغه کمیټي به یو پراپر رواجنامه جوړوي هغه رواجنامه به د جمعې پر ورځ انشاءالله په کوز جومات کې جوړېږي د هغې نه وروسته به د اتوار په ورځ باندې بیا هغه رواجنامه ټول کلي چې کومه غټه جرګه ده لویه جرګه ده هغې ته به ایښودی کېږي څوک پکې داسې څه امنډمنټس کې څه ترمیم کړي نو د اتوار په ورځ چې کله هغه غونډه وشي نو بیا به هغه رواجنامه ټول کلي ته به زموږ دا سوال وي دا منت به وي چې بھائی دا خپل دا رواجونه دا څیزونه لږ کم کړئ دا کنټرول کړئ دا په خلکو باندې ډېر معاشي طور دا بوج شوي دي خلک ترې ډېر تنګ شوی دی نو زه د دې شکریا ادا کوم دا کوم انیشیټیو چې دوی اخیستې ده او انشاءالله تعالی دا ډېره کامیابه غونډه نن وشوه او زموږ د الله تعالی نه دا امید یو چې انشاءالله تعالی دا رواج چې دی دا به موږ بدلو او یو ساده چې کوم د الله او د الله د رسول په نیز باندې ټیک رواج هغې ته به دا ټول خلک راولو محترم سامعین ډېره مهرباني ډېره شکریا خاص کر د ورور ډېره شکریا ادا کوم چې هغه ډېر قیمتي ټایم هلن کې پراپر هغه ته دعوتنامه هم نه ومیلو شي خو هغه راغی نو داسې په داسې قسمه پروګرامونو کې کوم چې رودادا وي کوم چې د سماج ښېګړه کېږي کوم کې خلکو ته اساني راځي نو برای مهرباني په غیر د وینا د دې ته راځئ نور رودادا تاسو ته تفصیل وي چې انشاءالله په جمعې په ورځ به انشاءالله په کوز جومات کې موږ یو لمانځه نه بعد یو دستور جوړو او انشاءالله هغې نه وروسته به بیا تاسو ته بل ډیټ اناونس کوو په هغې کې زیات نه زیات شرکت وکړئ ډېره مهرباني ډېره شکریه